بسم الله الرحمن الرحیم. د قیامت په ورځ باندې بازیاتي زنانه چې کومه ده دا جهنم کې وي. ولی به وي؟ ځکه چې د ګناهونو یو سبب یو ګېډه دا یو زنانه د یو بل مسلمان سړي د پاره هم کې دی شي او د خپل ځان د پاره ګناهګار هم کې شي. د هغې خاص وجه دا ده چې کله هم موږ نن سبا په د بازارونو کې په د مارکیټونو کې نظر واچو، زیاتره زنانه ټولې ګرځي بې پردګي بې حیایي کوي، تعلقات ساتي. د دغه زنانو د دغه راتګ د دغه بې پردګۍ دغه د نامحرم خلکو سره خبرې کول دا د ګناه سبب دی د سړو دپاره هم او د دې ښځې دپاره هم. پکار ده چې دغه زنانه په خپل کور چاپېرچل کې دننه کیني او د دې د وجې نه چې یو بل انسان په ګناه کې اخته نه شي. ځکه چې کله هم یو سړي سره یوه زنانه پردۍ زنانه په نرمه لهجه کې او د خندا په شکل او صورت کې د هغې سره خبرې اترې کوي، نو کله هم دا کیدی نشي دغلته یو شیطان یوه بله وسوسه د دواړو په زړونو کې پیدا کوي او دا دواړه چې کومه دی څه شی کوي په ګناه کې مو اخته کوي. نو پکار د دې زنانو دپاره چې دا سړي د ځان سره په ګناه کې نه مو اخته کوي. هغې خاص وجه دا ده دا راځي یوه واقعه چې یو لوند کس و چې هغه د شپې د اوبو حاجت پېښ شو، د ځان سره یې منګی واغست، د ځان سره یوه بیټري هم واغسته. دا ړوند دی په لاره باندې روان دی، بس رڼا کوي او بس دی ته خو لاره ښکاري نه، خو دا بیټري واخلي که وانخلي خو دا خو په خپله لاره باندې روان دی. په شپه یو که ورځې هغه ته توره تیاره ده، لیکن بیا هم د ځان سره رڼا اخیستې ده او روان دی په دې لاره باندې. یو کس چې تپوس وکړو په دې لاره باندې وایي ډېره عجیبه خبره ده چې تا ځان سره رڼا راغستې ده. وایي دا رڼا ته خو ستا ضرورت شته دی نه حاجت شته دی نو ولې راځي؟ وایي زما رڼا ته حاجت نشته دی، خو دا یوه خبره هم کیدی شي که زما دا تکه توره تیاره ده اگر چې ما ته څه ښکاري نه په رڼا کې هم، خو چې بل یو کس ماله راځي نو کیدی شي چې هغه زما سره ټکراو وشي. ولې چې هغه ته به زه نه ښکارم، رڼا به نه وي. نو د ځان د بچ کېدو دپاره ما څه وکړي دا رڼا راواغسته چې بل یو کس ته تکلیف او ضرر ونه رسي. نو چې کله هم دغه کس د بل د تکلیف نه د خپل ځان تکلیف ته اخته کولو نه ځان د دغه رڼا په وجه باندې ساتي، د خپل ځان دپاره ړوند دی، حاجت ورته نشته. دغه زنانه چې بازارونو ته راوځي، دا چې په دې بازارونو کې دغه شانې سرتورې ګرځي، کولا او مخ ګرځي، نو دا نور خلک چې کوم دی په ګناهونو کې واخته کوي، نور خلک ګناهونو ته رابلي. پکار ده چې دغه زنانه په خپله باندې خپل حفاظت وکړي، دغه د مارکیټونو مارکیټونو نه بندې شي او سخته ګناه ده. د قیمت په ورځ باندې به زیاتې زنانه ولې به جهنم کې زیاتې ګناهونه دا دي، زیاتره ګناهونو په بنا باندې چې کومه دغه زنانه به د الله رب العزت جهنم ته ورچوي. دا پیغام